ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پتاسو کې بهترین کس د الله تعالی په نسبت باندې څوک دی؟ هلته د یو قوم بیان نه دی سوی، هلته د قریشو بیان نه دی سوی چې هغه داسې قبیله چې په هغه کې الله تعالی محمد رسول الله پیدا کړی دی. لیکن الله تعالی په قرآن کې یو ځای بیان نه دی کړی چې دا قریش دی، دا عرب دی، دا عجم دی. نو قبیلې چې صرف پیدا کړي الله تعالی صرف د تعارف دپاره یې پیدا کړي. نو د الله تعالی په نسبت باندې بهترین کس څوک دی؟ الله تعالی فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پتاسو کې بهترین کس، پتاسو کې نږدې کس او مقرب انسان و الله تعالی ته هغه څوک دی چې په هغه کې تقوا زیاته وي. تقوا چیش ته ویل کیږي؟ الله تعالی په قرآن کریم کې بیان کوي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. د تقوا بیان الله تعالی په دوه شانو باندې کړی. تقوا ویل کیږي په زړه کې له الله تعالی څخه ویره، او د تقوا دویم تعریف ونهى النفس عن الهوى، او ځان له خواهشاتو څخه ساتل. دغه دوه صفات چې په انسان کې پیدا سي، یو خوف الهي په ده کې پروت دی، د ده په زړه کې دا جذبه پرته وي چې الله تعالی ما ویني. صرف دومره احساس چې د انسان په زړه کې پیدا سي چې الله تعالی ما ویني، هغه بیا په ټوله زندگی باندې و یو چاته تکلیف نه رسوي، هغه بیا پر ګناه باندې جرأت نشي کولی. نو الله تعالی فرمای ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله تعالی د انسان ورنګ ته نه ګوري، الله تعالی د انسان وجیدات ته نه ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله تعالی د انسان وزړه ته ګوري، الله تعالی د انسان پر عقیده باندې فیصله کوي، او الله تعالی د انسان و اعمالو ته ګوري. تاسو وګورئ په رنګ باندې خو حضرت بلال رضی الله عنه ډیر تور دی. دا یو غلام دی، یو حبشي غلام دی، خپل زندگی و دین ته وقف کړله. الله تعالی څومره غټ مقام ورکړی دی چې کله د معراج په شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جنت کې ګرځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و مخته د یو چا د پښو ټکاری دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ملائکو څخه پوښتنه وکړه چې دا پښو ټکاری د چا دی زما و مخته؟ هغه په جواب کې ورته وایي چې دا حضرت بلال دی. ګوره حضرت بلال په فرش باندې ګرځي، حضرت بلال پر مځکه باندې ګرځي، لیکن د ده د پښو ټکاری محمد رسول الله د معراج په شپه باندې په جنت کې اوري. دا په دې خاطر باندې چې دې تر غلام میدو وروسته چې کله ایمان راوړی، خپله زندگی و دین ته وقف کړله، الله تعالی دومره غټ مقام ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې له دې سفر څخه رالی، بیا له حضرت بلال څخه پوښتنه کوي چې ای بلاله، تا ته الله تعالی دومره غټ مقام درکړی، دا ته کوم عمل کوې؟ حضرت بلال ورته وایي نور خو مې داسې عمل نه دی کړی چې کله مې ایمان راوړی دی تر هغه وروسته د دې یوه عمل زه ډېره پابندي کوم. هغه داسې زه په اوداسه باندې ګرځم، بې اودسه نه یم ګرځېدلی، او دویم عمل مې دا دی چې کله مسجد ته داخل سم 2 رکاته نفل کوم. دې ته تحیت المسجد ویل کېږي. نو الله تعالی ته د ده دغه 2 رکاته نفل دومره محبوب دی چې الله تعالی دومره غټ مقام ورکړی چې دی په مځکه باندې ګرځي، محمد رسول الله په جنت کې د پښو ټکاری اوري. نو له دې څخه خو دا معلومیږي چې الله تعالی په دنیا کې دته د جنت زیری ورکړی. ګوره دا یو حبشي غلام دی، دا په رنګ باندې ډیر تور دی، تر ایمان راوړلو وروسته پر ده باندې ډیر تکلیفونه راغلي دي. حتی دی په ګرمو ډبرو باندې شول سوی دی، ولمر ته شول سوی دی چې ته له خپله دینه څخه واوړه بیرته دغه دین پرېږده. لیکن دی صرف د احد نارې وی. په صحابه کرامو کې
داسې ایمانونه پراته وو. د ده په باره کې راځي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دنیا څخه رحلت وکړو نو ده بیا په مدینه منوره کې وخت نه سوی تېرولی چې زما اقا ولاړی د له مدینې منورې څخه و شام ته هجرت وکړو. چې کله شام ته ولاړی یو څو ورځې یې دورې تېرې کړې د شپې ویده دی خوب ویني محمد رسول الله په خوب کې ورته رالی چې ای بلاله زه دې پرېښولم ته له ما څخه بېرته ولاړې هغه زما علاقه دې پرېښولم. وایي حضرت بلال چې کله له خوبه څخه راپورته سو دې ته عاشقان وایي دغو خپله زندګي و دین ته وقف کړې وله چې کله له خوبه را پورته کېږي فورا له شامه څخه سفر د مدینې منورې په طرف باندې کوي چې هر څومره وخت لګېدلی دی مدینې منورې ته رالی دی د محمد رسول الله سره داسې مینه محبت په صحابه کرامو کې پروت لیکن راسي زموږ ستاسو معاشرې ته زموږ ستاسو صورت وګورئ چې د محمد رسول الله په طریقه برابر دی که یا زموږ ستاسو سیرت وګورئ چې د محمد رسول الله په نقش و قدم باندې برابر دی او که یا داسې د کلي خبره خو پرېږده د علاقې خبره خو پرېږده په نږدې هر کور کې دوه ورونه په خبر نه سره پوهېږي پلار و زوی په خبر باندې نه پوهېږي. د دې وجه څه شته؟ د دې تر ټولو اولنۍ وجه دا ده چې زموږ ستاسو تعلق له دین سره ختم سوی دی زموږ ستاسو تعلق له قرآن سره ختم سوی دی. تاسو د صحابه کرامو صفات وګورئ الله تعالی فرمایي اشداء علی الکفار د صحابه کرامو یو صفت دا و چې دوی به پر کفارو باندې سختی کوله رحماء بینهم. دویم صفت الله تعالی بیانوي چې دوی به په خپل مابین کې شفقت سره کوي په خپل مابین کې بې مینه محبت سره. زموږ ستاسو خبره بالعکس ده موږ ستاسو اشداء علی الکفار خو نه بلکې اشداء بینهم موږ ستاسو په خپل مابین کې بد سره ایږي له خپل وروره سره مو نفرت کیږي له خپل پلاره سره مو نفرت کیږي له خپل کوروالا څخه مو نفرت کیږي. ډېر ځوانان دا رقم ته دي چې هغه و کور ته پر 1 او 2 بجې باندې را روان هغه له خپلې کوروالا سره په طبیعت باندې نه پوهېږي هغې د خپلې کوروالا حق نه یې ورپره کړی او ډېر ځوانان مو دا رقم ته لیدلی دي چې له هغو څخه اوس هم پلرونه جلا دي یوازې دی ګزاره کوي صرف د دې مینې په خاطر باندې بیا دغه شیرینه رشته د مور و پلار غوندې رشته د پرې شي هغه مینه نسي خوابدې کولی لیکن دغه شیرین مور و پلار یې خوابدې کړي. نو په موږ تاسو کې چې دومره جهالت روان دی دومره بې اتفاقي روانه ده د دې تر ټولو اولنی سبب دا دی چې زموږ ستاسو تعلق له دین سره ختم سوی. صحابه کرام به داسې تابعدارو په صحابو کې یو صحابي د الله و رسول ته رالی د سرو زرو ګوتمۍ په لاس وله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ورته وکتل دته یې وویل چې دا سره زر خو د نارینه دپاره ناروا دي په صحابه کرامو کې بله خبره نه هغه ګوتمۍ یې ګوتې سوخه وکښله داسې یې وغورځوله چې کله دا مجلس ختم سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ سو دا نور ملګري و ده ته وایي چې دا ګوتمۍ در واخه دا خو د سرو زرو ګوتمۍ ده دی وایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دې ګوتمۍ خوند نه کور نو دغه ګوتمۍ ته بیا زه ضرورت نه لرم هغه صحابه کرام ورته فرمایي چې دا ګوتمۍ به خرڅه کې بل شی به باندې واخې دی وایي بل شی هم نه باندې اخلم. ګوره دومره تعبیدار دی هغه د سرو زرو ګوتمۍ بیا دویم وارې نه ده راپورته کړې. نو الله تعالی دی په موږ تاسو کې هم د صحابه کرامو صفات پیدا کړي چې هغو خپله زندګي و دین ته وقف کړه. قرآن کریم په بار په ډیرو آیاتو کې د دوی په باره کې اعلان کوي اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون دا کسان کامیاب دي دا کسان صادقین دي رضی الله عنهم ورضوا عنه دا څومره غټ سعادت دی. الله تعالی فرمایي زه له دوی څخه راضي یم او دوی له ما څخه راضي دي. دا زموږ ستاسو په شکل باندې
دا زموږ ستاسو غوندې انسانانو، لیکن دغه مختصره زندگی یې صرف و دین ته وقف کړله. د دین په مقابل کې بیا نه د پلار خبره نه منلې ده، نه د ورور خبره منلې ده، نه د مینې خبره منلې ده. خپله زندگی یې و دین ته وقف کړه. الله تعالی بار بار دی ته د کامیابۍ او دی ته د جنت زیری ورکوي. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته هم توفیق راکړي چې دغه باقي زندگی د محمد رسول الله په نقش و قدم باندې تېره. وآخر دعوانا الحمد لله.